बच्चों को पढ़ाने दो, बच्चों को पढ़ाने दो, बच्चों को पढ़ाने दो, उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो, बच्चों को पढ़ाने दो, बच्चों को पढ़ाने दो. तयारी ची पीटीसी माने 2022 फर्स्ट मार्च माने टीचरान भर्ती شروع هغه ټیچران د دریم کال لاغي چې پسکرونو کې ډیوټیانه کوي تاسو ته پته چې په دې پीटीसी ټیچر د وجنه زمونږ د پرایمریانو د میډل او د های سکولونو حالات ډیر خوشوي دي تاسو د وړاندې وای چې په زیاتره سکولونو باجوړ کې میل فیمیل داسې دي چې پای کې ریګولر ټیچر نشته او که په ځینو کې یو ټیچر دی نو نور اوسه 200 پीटीसी دي نو دا پीटीसी ټیچر یو ښه رول دی په دې سکولونو کې کچته کې دیو دا پीटीसी ټیچرونو دا سیلری بحال نکړه او بیرته په ځای نکړه نو زمونږ د باجوړ میل فیمیل سکولونو به شړ شي پرون ډیو سیف د باجوړ ټرمینیشن لیټر کړی چې پीटीसी میل او فیمیل ټیچر د نور ډیوټیانې نه کوي نو یو خدا چې موږ ډیو سیف ته उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो, बच्चों को पढ़ाने दो. موږ ډیو سیف ته دا پاس کوو که تا دا ډایرکټریټ او سیکریټریټ په ترو باندې کړی نو موږ ته ووایي چې دا ډایرکټریټ او سیکریټریټ کړی موږ ته نوټیفیکیشن وخاوه زموږ د باجوړ څلور ایم پی ګان دي یو زموږ ایم ان ای دی د هغې لپاره دا ډېره د ناهیلۍ خبره ده چې زموږ د باجوړ سکولونه د هغې نه دا شړېږي او دا 3.5 خاندانونه بېروزګاره کېږي نو آیا تاسو موږ نور څه کوئ تاسو خو ډېر دعوې کوئ چې تعلیم به موږ ایجوکیشن کوالټي ایجوکیشن به موږ ورکوو او منسټر صاحب بار بار دا ریکویسټ کوي چې ماشومان راولې په سکولونو کې داخل کړي نو ته پرېږدې نه په سکول کې ټیچر ورته نه وي نو دا به څه کوي په سکول کې او ډېرې بخښنې سره وایم ما ته غشیر هم یادېږي وایي ما ویل چې نابرینا به پرې بنا شي ما ویل چې نابرینا به پرې بنا شي او د تعلیم خو سترګور راته ړانده کړل یو طرف ته وایي چې تعلیم به موږ تعلیم زموږ بنیادي حق دی او ماشومان له موږ تعلیم ورکول غواړو کوالټي ایجوکیشن ورکول غواړو او بل طرف ته زموږ ټیچر د سکول نه وباسي او دغه غږ کوي چې دې خزانه خالي ده خزانه صرف د ټیچر دپاره خالي ده زموږ 50,000 روپۍ تنخواه ده په 50,000 روپۍ باندې ماسټر او ایم پیل او پی ایچ ډي کسان کار کوي یا څونه بده خبره ده 13 کاله موږ ایجوکیشن کړی دی دې مور او پلان په دې باندې روپۍ لګولې دي اوس چې موږ ډیګریانې حاصل کړې زموږ د ډیګري دغه ویلیو شوه چې په 50,000 روپۍ باندې موږ ټیچینګ کوو هغه ماته وایي یاره چې 50,000 روپۍ نشته دی نوره ډیوټي مه کوه ډېره د ناهیلۍ خبره ده زه د سیف صاحب نه د منسټر صاحب نه د ډایرکټر صاحب نه د ایجوکیشن د سیکرټري او ورسره د فاینانس د سیکرټري نه دا مطالبه کوم چې دې کسانو کم باقاعدات دي دا بحال کا هغه مولا ورکا او دې کسانو له ایکسټنشن ورکا کم سے کم اجرت 36,000 روپۍ په کې پی کې او دې کسانو له اکاونټ بیس سیلری ورکا ان شاء الله زموږ مطالبه ده چې موږ 3 کال ټیچینګ کړی موږ د ډاک بیس ته واړو ان شاء الله موږ دلته پروټیسټ موږ دلته زموږ مطالبه منظور نشوله موږ به سیکریټریټ او ډایرکټریټ مخې ته درنه املا کوو